ګرانو کتونکو دغه یوه خور چې په خپه باندې معذوره کیږي لګیا ده د بېوسۍ د وجې علاج نشي کولی. دغه دوه تنکي ماشومان او دغه ساختن ورسره خوم دی، مجبورۍ را په مخه کړي دي ځکه چې کور یې د کرایه د بجلی بیل چونکې بجلی دوی کره شته دی نه، بیټري نشته، پکې نشته، نه بجلی په کار ده او نه پکې په کار دی. د معاشو مقابله کوي خو د علاج نه پاتې دي. خورې څه به وایې په دې موقع؟ دا وایم رفیع چې زما سر لږ امداد وکړي، ما سره منځه کې هم ډېر تکلیف دی او خپل مینه راسره کړي لسم د بېوسۍ په وجه پرېښې نه بجلي شته او نه مالک کې څوک بجلي راکوي او ګران کې نه لیټ شته او نه پکې شته. دا ماشومان بچي مې د ټوله شپه په ببوزي باندې زده کوم. او ته څه بیماره یې؟ زما د خدای را جوړ خراب دی، نه پې ګرځېدی شم نه ودرېدی شم، چې ګرځم هم رابرغېږي او سوځي ټوله د درده لاس. دا څومره وخت نه؟ د دې دا 10م کال دی. نو خاوند دې کار نه کوي؟ دې اړیکې روپۍ خو بس غریبي م ده چې ومکي نو هغه دوی ته نه رسي. دوی ګرانه ده، دویانې ګرانې. نو ویډیو لرالې تاسو؟ او ما ته چا ووایي چې دلته ویجان له لاړه شه، ډېرو خلکو له امداد خو طالب هم څه نه څه وکړي چې دونه به دې بند روان شي. ستا دوه بچي دي؟ دا 2 بچي دي. ته په مزدورۍ دیاړی کې خپل کور والا علاج نشي کولی؟ هیڅ هم نه کېږي سر جي دوه میاشتې نشي په کور ناست یم، الله ته شکر دی. روپۍ قرض راکوي څوک مدد کوي. نو ولې په کور ناست دی؟ کارونه نشته، کله پېښور ته ځم کله یو ځای ځم، بس ټیبلر ورځې کار کومه کور د بچو له وړو غوړي برابر کړو د دې علاج. ستا قصب څه دی؟ زه بس دغه ټاټکي مزدوري کوم، زما هېڅ قصد نه دی. داسې څوکي چې ما د وړوکي شیانو روزګار روانول شي ثواب په نیت باندې. دا بچي مې ورته چاته محتاج یم، خلک راپورې خنداګانې کوي، څوک راسره کلي ولس نه کوي، هغه نه کوي. د دې ښځې د علاج پر هغه نه پوهېږم، 2 روپۍ مې وس نه کېږي، بس دغه ته بېوسه. ګران کتونکو دې ماشومې ته وګوره، دې دانو ته پې وګورئ او دې ماشو ته وګوره. وایي چا ولې یو پکي بیټرۍ غم وکړو نو دا به مې ډېر غټ کار به وشي. دی وایي چې ما له څوک روزګار روان کړي. ته څه روزګار کولی شي؟ بس چې شي یا داسې وړوکي شیان لوډرم یا چې سبزۍ کاري شي، بس چې وړوکي دوکانګیر راله واچي د بچو رزق مې پکې روان دی. بس دا کور والا یې څونه وخت نه بیماره؟ د دې خو دا بس 12 کال چې بیماره، بس چې څه ګټم بس په وړو کله په دې خو علاج ته نه رسم، پوره علاج ته نشم کولی، اوس مې هېڅ نه کېږي. بس علاج یې ممکنه دی؟ بالکل نه په بار مې درکړي، نه پیسې هېڅوک راسره مدد ته څوک هم نه کوي. ډاکټران د تخفیف باره کې څه وایي؟ ډاکټر صاحب هغه ورنه څوک ګوري نه. سرکاري هسپتال ته چې لاړه شم نو هغې یو مې یو لیږي بل مې بل لیږي، او نه هغه اکسرې پر هغه وګوري او نه ټسټونه وګوري. د یاتبات کې راته اپریشن لیکلي و، د هغې هم د 8م کال دی. 8م کال دی؟ نو صحت کارت کې د علاج نه کېږي؟ صحت کارت نه لاړو چې دا په صحت کارت باندې نه کېږي. په دې صحت کارت کې څه کېږي چې دې خور دا خپه وګورئ اوس دې وختیدارې ولې اوچته کړې ده؟ زه ودرېدی نه شم په دې باندې، نشي ودرېدی؟ دا سوځي ها دې رګونو ته وګورئ، دې له دې پورې دا وګورئ چې 5 صبر پورې بدلېږي. ها د دې علاج چې کوم دی اوس په صحت کارت کې د دې علاج هم نشته. دې نه مخکې مونږ بله ویډیو کړه هغه هم نشته دی. نو لکه څه دي پکې حیران کن شان خبرې دي. بل ګرانو کتونکو په دې موقع دا یو خبره کومه چې مونږ خلکه قصب نه زده کوو او اوس راغټ شو او بس ژوند لکه دی صرف ټاټکي مزدوري کوي، دی ډرایوینګ دی نشي کولی، بل څه دی نشي کولی. اندام د دم کمزوري ده، د مور پلار هم کمزوري ده چې به بچي تعلیم نه کوي نو بیا قصب ته کښېنه و سکیل چې کوم دی دا ډېره خم دی. نو بیا هغه ځان له مزدوري کولی شي، دی پکې دا 2 بچي نشي ساتلی. ټاټکي مزدوري ده که نه، کله میلاویږي کله نه میلاویږي، او کله خو موږ مزدورانو پسې ګرځو نو مزدوري چاته نه میلاویږي. نو تا ته پکې کار ولې نه میلاویږي؟ ښځو کې قسم په خدای دا یوه 2 هفتونه چې مسلسل ګرځم خو پر دا و چې یاره د انسان پسې چا له ورنه مې مونږ کار. خو ګرانو کتونکو دا خېټه او ساتي وړه ګران دي، هر څه ګران دي، او که نه د دې خپل کوروالا علاج پکې وکړي لږې پیسې به په دې لګي، په دې دومره پیسې نه لګي. اپریشن یې درته څه ویلي دي؟ هېڅ غږ یې هم دی کړی، وایي چې څو پورې یې راکړی تاسو؟ 80,000 پورې به دې راځي هر څه. 80,000 پورې. موبایل نمبر دې څه دی؟ 0312 099 2129. بیا ووایه. 0312 099 2129. ګرانو کتونکو ایخ په نیغه ورسره امداد وکړي، دا بچي خپل بچي وګڼئ.
او د دې خوراکي د علاج چې کوم دی نو ممکن دی دونه پیسې نه دي 80,000 روپۍ دي نو بس ضرور ورسره تعاون وکړئ کیمرې ته راغلی مجبورۍ نه راغلی بېوسۍ نه راغلی ده او دغه علاج دپاره به د دې دغه وکړئ نور د خېټې د رزق وعده الله پاک کړې ده او سړی یې چې کوم دی نو په مټو روغ دی خو دله چې څوک د روزګار غم کوي نو دا هم ستاسو ډېره ښې ګړوي ډېره مننه خوشحاله اوسئ ویډیو سره شیر کړئ آباد